کې د اختر ورځ شي بس اعلان وشو د اختر او د ماښام مونځ به یې دلته وکړي نو بس بیا دوی تللی شي. دویمه دا دي چې د اختر په ورځ به څه کوئ؟ د اختر په ورځ هر انسان له سحر لامبل مسنون دی او وختي پاسېدل مستحب دی. وختي پاسې د اختر پر ورځ ناوخته مه پاسئ، وختي پاسېدل دا مستحب دی. او بیا غسل دا مستحب دی چې انسان غسل وکړي ولامبي. مسواک ومږي، مسواک مستحب دی ولا مسواک غیر ضروري ویښته والي نوکان کټ کړي دا ولا ټول مستحب دی. او خوشبو پورې کړي او نوې جامې واچوي، او که نوې جامې د وسه نه کېږي نو زړې جامې دې ووینځي هغه د استعمال او خپلو بچو له دې ښکلې نوې جامې واچوي. دا خو اختر دی، د اختر خوشحالي ده. اختر پر ورځ باندې چې څومره خوشحالي وشي الله پې خوشحالېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضرت عایشې صدیقې په کور کې و، ماشومان یې جینکۍ وې هغوی تمبل وه. د خوشحالۍ په موقع تمبل وال جایز دي، منع نه دي چې ګونګړوګان پکې نه ګونګړوګان پکې نه او مقصد یې خوشحالي وي. تمبل یې وه دې کې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه راغی او عایشه صدیقې له زورنه ورکړه. وی د پیغمبر په کور کې دا کار کېږي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم مخ ورواړو ابوبکر ریګې دا د اختر ورځ ده، دا د خوشحالۍ ورځ ده او دا د اختر ورځ ده. نو د اختر په ورځ باندې د خوشحالۍ اظهار کول، ماشومانو له ښکلې جامې نوې جامې جوړول، او که نوې د وسه نه کېږي زړې وله وینځه. رسول الله صلی الله علیه وسلم د اختر پر سحر وختي راووت، ماشومانو په لار کې لوبې کولې. یو ماشوم داسې غلې غوندې ولاړ و خیرنو جامو کې د دې نورو ماشومانو تماشا یې کوله. رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغه ماشوم پوه شو، ورغې وی بچې ته دوی سره ولې لوبې نه کوې؟ او دوی څومره ښکلې پاکې جامې اغوستې دي بچې، نو ستا جامې پاکې نشته چې پاکې جامې ته واچې؟ خیرن خچن ولاړې او خیرنې جامې ته یې چولې دي. نو ماشوم ورته په ژړا شو، وی د الله رسوله دوی خو پلاران شته که نه؟ زما پلار نشته، یتیم یم. دوی له خپلو پلارانو جامې راوړې دي، زما پلار کم دی؟ پلار مې نشته دی. او دوی له خپلو پلارانو پیزارونه اخیستې دي او خپلو پلارانو خشته کړي دي. زه یتیم یم، زما پلار نشته. بس نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه یتیم ماشوم زر را په غېږ کړه. د حضور پاک په زړه کې په مسلمان او په ماشوم رحم ډېر زیات و. دا یاد وساتئ د یتیم په سر به د رحم لاس ایږدی. رسول الله مبارک فرمایي انا وکافل الیتیم هکذا. دا ګوتې مبارکې داسې کوي چې څوک د یتیم پالنه کوي، یتیم له جامې ورکوي، یتیم له ډوډۍ ورکوي، د یتیم په سر لاس راکاږي، رحم پې کوي. وی زه دغه انسان به په جنت کې دقسې یو ځای یو لکه دا دوه ګوتې چې یو بل سره یو ځای. یتیم په سر به لاس راکاږي، یتیمانانو خیال به ساتئ. دې وجې نه زه اکثر دا یو تقریر کومه، په چا به ښه لګي په چا به بد لګي. زم چې یو انسان پلار مړ شو، ماشومان یتیمانان پاتې شو، نو دا خلک لګي یو مقبرې ته ورسخاتونه وړي او جانمازونه وړي. د خدای ظالمانو ظلم مه کوئ. دا خو یتیمانان بچي پاتې شو، په دې مال کې خو د یتیمانانو بچو حق دی. د څه کوئ ظلم ورسره کوئ؟ غریبانان دي په پردی کوټه کې، غریبانان پراتی اکثر، یا که خپله کوټه یې موږ د رزق درکې نه لري او ماشومان یتیمانان پاتې شو. د یتیم مال هغه ماشومان دي ته څنګه په سخاتونو کې تقسیمو، په خیراتونو کې تقسیمې؟ د یتیم مال خوړل ډېر لوی جرم دی. بعضې خلکو ته یتیمات پاتې شي، رواري وي، رور یې مړ شي، ترې مړ شي، یتیمانان پاتې شي، په هغه مال خېټه ور واچي. قرآن کې الله فرمایي الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونهم نارا وسیصلون سعیرا. وایي چې څوک ظلما زیاتي کوي او د یتیم مال خوري، دې د خپل خېټې کې د جهنم اور ورچوي او یان قریب به د دوزخ غرغنډو والا بل شوي اور ته دې رسېږي. د یتیم به ډېر خیال ساتئ، د یتیم مال به نه خورئ، د یتیم د مال به ډېر خیال ساتئ. قرآن شریف کې راځي ډېر آیتونه چې د بل وخت کې بیا درته بیان وکړم. د حضور پاک فوراً هغه یتیم ماشوم راوچت کړه، په غېږ کې واغېسته او کور ته یې یوړه. او چې څنګه یې کور ته یوړه هله شا به دله به جامې برابر کړي. بیبیانو وله فوراً هغه زمانه کې خو داسې جامې نه وې، خو به لنګ او څادر به د پرتوب په ځای به یې لنګ ته وکړه او د کمیس په ځای به یې بل څادر د ځان نه ته وکړه. کمیسونه به هم خلکو اچول، پرتوبونه به هم اچول، خو زیات رواج دغه و. بس جامې خشتې ولمبه او صفې که پاکې که خوشبویې که جامې ورته واچولې او بیا بار اوس بچې ها او د ماشومانو سره لوبې کوه. هغه یتیم راغی وړو سره هغه لوبې ټوپونه شروع کړل. نو یو هلک ورته وي هلکه څنګه خوشحاله یې؟ وی خوشحاله به نه یم چې ما له خدای پاک د حضرت فاطمې په شان مور راکړه او د عایشې په شان، او خوشحاله به نه یم چې ما له خدای د رسول الله مبارک په شان پلار راکړه. په دې به زه نه یم خوشحاله. زمانو تاسو دا مهرباني کوئ، خپلو بچو له ښې جامې ورکړئ پاکې صفا. او یتیمانان که ستاسو په ګاونډ کې وي په دې نه خوارېږئ، بالکل پې نه خوارېږئ. یتیمانانو له یا که ستاسو په ګاونډ کې کم مسکینان او کم فقیران یو جوړه جوړه جامې والا والي، زکات کې والا والی خیر دی که زکات تر باندې نه، او که زکات دي صدقه خیرات وکړئ. خوشحاله کړئ دا ګاونډیان. دې ټولو مالدارو له پکار دي چې دوی دا خپل ګاونډیان خوشحاله کړي.
او پر رشتہ داري کې کم غریبانان مسکینانی خوشاله کې ډیر خلک داسې چې داغي د جهیز وس نه کیږي د لوري وی او نکات غواړي د غریب دا وس نه کیږي چې د کټ پالنګ والی دا وس نه کیږي چې ول لوخي جوړه جامې والی دا ستاسو په دې مال کې د غریبانو حقونه دي د مارونو غواړي او په دې مې یریږي درته قسمیان وایم غواړي ما تاسو ته مخکې ویلې دي درته دا خبره مضبوطوم د ما خبره خو باسم تاسو باندې زه خو د خدای او د رسول د قران خبره کوم ضمنن پکې راته یو واقعیا ترغیبا ذکر کوم نو د تاسو ته دا قسمیان وایم چې تاسو مال په دې نه کمیږي خدای پاک به زیاتې ولې د قسمیان وایم ځکه ترمذی کې حدیث پیغمبر مبارک په قسم پړل بدریو سیدنا رسول الله مبارک قسم پړل یو پکې دا چې صدقې سره مال کمیږي نه مال به زیاتې نو تاسو ټول ته زما چې څومره आवाज اورئ او که په موبایل زما आवाज اورئ او که داسې زما आवाज اورئ او که دلته کې ناسته زما ټول رونه ظلم در باندې خپه کیږي هغه شی به تاسو له خوښم چې ځان له خوښ کم د مسلمان دا خاصیت دی چې څومره په گاوند او پرښتہ کې غریبانان دی او بېوسه دي جامې والا والے ماشومان یتیمانان دي جامې والا والے قسم دې په اختر کې به د ډېرو خلکو په کور کې د پراټې وس به نه کېږي ځان له ماشومان له پراټه پخه کړي یو تروړو والا والے کوي صدقه فطر سرسایه کې ورکه سرسایه نه علاوه له داسې والے یو تروړو ورولېږي یو رکوټ ټیم کې غوړي والا ورولېږي کنه د اختر پروز بدن لاغي غریبانان د خوشاله تب نری غوخه خوري او تب پراټې خوري او تب روجي خوري او ستا غریب گاونډي ماشومان به غریبانان د قصوي افسوس خدای بدر د قیامت پر استه پروت کوي مال او دولت خدای په لاس کې دا کو تا نه رښتې شغله مور کولی شي نه هغه ماشومان یتیمانان دي ستادم یتیمانان کولی شي د مانونو د پیغمبر مبارکه خواجه ځان کې سخا پیدا کړي پیسو سره صدقه دنیا د روانه د څومره خلک روزانه یو دوه راګیا دي مري او د دنیا دولت ته پاتې کېږي او بنگلې ته پاتې کېږي دغه څه به موږ دغه پیسې به په بینکونو کې او دغه پیسې به زموږ په خزانو کې پاتې شي موږ به دلار شو او بیا بارمان کوو ګوتې به مروړو هېڅ په لاس نه راځي دا تاسو ته زه د زړه نه خبره کوم د مینې خبره درته کوم د محبت خبره درته کوم چې تاسو مهرباني وکړئ د غریبانانو له بې کسو یو تروړو ډواله نه به کمیږي خدای به اجر درکړي رمضان کې ثواب هم ډېر دی وړي والا والے غوښه والا والے غریبانان روجي والا والے چې هغه ځان نه پخې کې د اختر پر ورځ باندې مزدورانو نه په مزدورۍ کې څه دي د دې دیاړیمانو غریبانانو څه دي 1500 روپۍ مزدوري دام په رمضان کې څوک نشي کولی په 1500 روپۍ کې یو سړی د مریض پیښ شو دی بس کوي یو ګیلکار دی مثلا یو زر 1200 دیار له 100 هغه مزدوري ده په زر 1200 سکی که مزدور کما دغه وته پیښ شو مریض وته پیښ شو خدای ته په یو سات دا ټول ختمي نو تاسو دا دیاړیمار دا غریبانان او فقیران ارجع ته خپل گاوند کې معلوم دي یا رشتہ داران اغیلا ورکه او سخاګانې وکي په هر کیف یو خدا شوا پاکي جامې او نوې جامې دا بکوي بل با د اختر منزله د کلی نه بار وځي د اختر منزله د کلی نه بار وتل سنت دي بلکې دوره مختار لیکلي دي او زموږ نور فقهاو لیکلي دي چې بغیر د عذر نه د خپل محلي په جمعات کې د اختر منځ مکروه تحریمي دي عذر دا چې باران شو بار سړی نشي وته دا عذر عذر دا چې د چا دشمنی ده او دی بار نشي وته یاره ده دا یو عذر شو مثال پتا و عذر دا چې بار د اختر د مانځ ځای بالکل نشتا څه تنظیم نشته چې خلک بار لا اوذي نو دا یو عذر کې دی شي لیکن الحمدلله نن هغه عذرونه نشتا نن د کلو نه بار د دنیا داګي دي د دنیا شاملاتونه دي غټي غټي عیدګاهونه دي څه عذر دی خلکو ته چې نه په سکول کې کول شي د سکول په ګراوند کې کول شي ګوره د مسجد نبوي د منځونه ثواب دو حدیث دی یو کمزور دی لکه 500,000 والا لکه کمزور دی او هغه زرو والا مضبوط روایت دی چې د مسجد نبوي کې چا یو منځو کا دله به خدای 50,000 منځونو ثواب ورکړي دا لکه کمزور روایت دی مضبوط روایت دی دا چې دله به خدای د زرو منځونو ثواب ورکړي لیکن بیا رسول الله مبارک په مسجد نبوي کې دومره قیمتي جمعات کې قیمتي ثواب والا منځ د اختر منځ نه دی کړی په مسجد نبوي کې اختر له بار وته د جمعات نه بار به وتول ته د اختر منځ کو په یو عام میدان کې به د اختر منځ کو زمکه خو چې شي پاکه شو خیر خلاص ځان سره جانې ما سره یو نو بغیر د عذر نه د اختر منځ د محلي په جمعات کې کول علما وایي مکروه تحریمي دي نو اختر منځله بار وتل او چې د اختر منځله ځي نو په خي طرف دی روان شي او چې واپس راځي په بل لار دی راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم په ترمذی شریف کې حدیث ته تب په یو لار راته په بل لار په یو لار بکو او دا تکبیرونه خدای لوی اختر په ما اروز باندې خلک وي په زوره لیکن کله کوټي اختر پر ورځم سوبدان سره پټ پلار تکبیرات وای نو گنجائش شته ان سره تکبیرات وای دا کوټي اختر دا منځنه مخکې خوراک کول دا مستحب دي سنت دي او کجوري خوړل دا بیا سنت دي دا اختر د منځنه مخکې چې سړی خوراک وکي او کجوري په مکه مکرمه کې یا په مدینه منوره کې الته چې سار وختي منځله خلک لاړ شي نو بیا واپس نه راځي بیا د اختر منځو کې واپس راځي نو چې د اختر څنګه د سار منځو کې خلک په سکولو کې کېني نو د عربو د ماشومان سره کجوري
ټاپیانې مې وسره او په دې خلکو باندې په دې صفونو کې ګرځئ. نو چې څوک دوه والي هغه ماشوم ته وایي یو بله مواله خذ واحد، یو کجوره بله مواله. ولې؟ ځکه رسول الله مبارک فرمایي چې کجورې خوري ناتکۍ دې وخوري، یا دې یوه وخوري یا دې درې وخوري یا دې پنځه وخوري یا دې وخوري. ګوره په دې سنت عمل وکړئ. ها بل خوږ شی هم خوړلی شي، خو کجوره زیاته مستحبه ده. نو درې درې کجورې ناتکۍ دا د اختر د مانځه نه مخکې د کور کې هم خوړلی شي، دا وخورئ، دا مستحب دي. او په لوی اختر کې بیا مستحب دا دي چې د لوی اختر په قربانۍ په غوښه او بیا د قربانۍ د څاروي په اینه باندې خوراک وکړي او د هغې نه مخکې خوراک نه کوي. دا د اختر خوا. خو زمارونو صدقه فطر به ورکوئ. صدقه فطر موږ ورته سرسایه وایو. هر وخت کې په رمضان کې ورکولی شي، اگر چې زموږ د بعض امامانو سره اختلاف پکې شته، خو د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په ټول رمضان کې ورکولی شي. اوس په دې لسو شپو کې ورځو کې ورکولی شي، خو بهتر ټیم یې کم دی ادا چې د اختر پر د سهار مونځ شي او د اختر مانځله ځای دې درمیان کې ورکړي. د اختر د مانځه نه مخکې د اختر پر ورځ دې وخت کې صدقه فطر ورکړي سرسایه، دی بهتر ټیم دی. سرسایه به څوک ورکوي؟ نو خو ډېر اوږده مسایل دي، خو چې کم سړي باندې زکات فرض دی او زکات ورکوي دی به سرسایه ورکوي، د ځان به م ورکوي او د خپلو نابالغو بچو به م ورکوي. صرف لږ فرق دی د دواړو په منځ کې. هغه لږ فرق یې دا دی چې زکات دپاره د مونږ د طالبان علماو انامي مال شرط دی او صدقه فطر که غیر انامي وي نو پروا نشته. لکه زه به مثال درکړم، یو سړی د نصاب مالکي ما د رمضان په اول کې تپوس کړی، اوس راته پته نه لګي د سپینو زرو. نو 52 تولې چاندې حساب ولګوئ، 2.5 تولې سپینو زرو قیمت دومره پیسې چې تا سره وي نو په تا زکات ورکول هم واجب دي فرض، او صدقه فطر هم در باندې واجب ده ورکول. نو ما تپوس کړی نو هغه 35000 روپۍ ته جوړې دي. خیر تاسو خپله د چاندې تپوس وکړئ چې توله په څو ده، نو 2.5 تولې اندازه تاسو ته معلومېږي. خو ما د رمضان 2 ورځې مخکې غالبا د یو زرګر نه تپوس کړی نو هغې حساب باندې څه 3 شپې ته جوړې دي. 3 شپې ته زه تېر وتم 35000 روپۍ جوړې دي. مثلا 35000 روپۍ دا چا سره او قرض پینی نو په دې زکات هم واجب دی او دې به صدقه فطر هم ورکوي. هغه چاله به ورکوي چې هغه غریب وي که فقیر هغه سره دومره پیسې نه. یو سړي سره 10000 دي 9 تولې یا د 9 تولو نه زیات دې به صدقه فطر ورکوي. یو سړي سره 52 تولې 2 تولې چاندي ده یا د هغې قیمت یا د هغې نه زیاتې صدقه فطر به ورکوي. البته یو سړي سره توله کالې دی د 9 نه کم دی په ده صدقه فطر نشته، خو دا خو پکې والګوئ. بعضې خلک دا بیان په نیمه کې کټ کړي نو کار خراب کړي. پوره خبره اورئ، پوره خبر دا خو پکې واوره چې چا سره 9 نه کمي نو بیا به پې اله زکات واجبېږي چې ده سره نور نغدې پیسې که نغدې پیسې ورسره نو بیا شامي کې شته نو بیا به د دې سرو زرو قیمت ولګې هغه نغدو سره به جمع کې نو زکات به لازم شي. لکه مثلا یو سړي سره توله کالې دی نو توله کالې خو نن سبا د 100 روپو نه زیات دی، زکات پې نشته. خو که نغدې پیسې در سره مثلا 1000 2000 5000 هر څومره چې وي نو بیا به دغه کالې قیمت کې هغې سره به جمع کې نو بیا خو د 2-3 نه زیاتې دي نو بیا به صدقه فطر ورکوي. دا د ضرورت سامان پکې نه راځي، د ضرورت سامان به پکې نه حساب د کور کټ پیاله برج شو موبایل شو د زمیندار قلبه شوه سنډا شوه دا پکې نه راځي. د ضرورت نه زیات سامان د هغې قیمت. یو سړی دکاندار دی د خپل دکان د سامان قیمت به هم لګوي دی مثال. لیکن اوس زکات او دې کې لږ معمولي فرق دی. د یو سړي 2 کوره دي نغدې ورسره هېڅ هم نشته، 2 کورې دي، یو کې اوسېږي یو یې د ضرورت نه زیات دی، پراپرټی نه دی اخېستی، پراپرټی اخېستی دی او قیمت یې 35000 ته ورسېد خو بیا به زکات هم ورکوي صدقه فطر به هم ورکوي. پراپرټی نه دی اخېستی، یو کور کې اوسېږي یو یې ځان له زیاتې اخېستې چې دا ما د بچو بشي تمام بچي لوی شي دي له پکې کورونه جوړ کړم نو اوس په ده باندې زکات نشته چې پراپرټی له تجارت دی نه اخېستی زیاتی رہتے، لیکن قیمت دا 35000 ته ورسېد د دغه کور نو صدقه فطر پې شته. یا د یو سړي ځمکه ده نور ورسره هېڅ هم نشته نو زکات خو عشر خو د فصل ورکوي خو زکات پې نشته. لیکن که د سره دومره ځمکه و چې د پې خپله او د ده د بچو ادنا ګزاره کېږي نو صدقه فطر به ورکوي، قرباني به وکړي. اوس صدقه فطر تاسو ته ما مخکې ویلي زما چې خپل کوم حساب دی نو هغه په حکم 2 کیلو غنم یې وړو په حکم 2 او 3.5 کیلو وریجې شوې یا وربشې شوې یا روجې شوې 3.5 کیلو. لیکن بعض علما 2 کیلو څوک په باندې 2 کیلو یادوي. ما خو تاسو ته ویلو خیر زیات ورکړئ په باندې ورکړئ دې کې څه دي کال کې ورځ ده کنه نو دا صدقه فطر ورکړئ. اوس یو مسله بار ملکونو نه سعودي نه د دوبۍ نه ابوظهبۍ نه ډېر زیات ټلیفونونه کېږي. هغه مسله ما مخکې تاسو ته بیان کړې ده بیا هم درته وایم. یو سړی په بار ملک کې د مثال په طور په سعودي کې ابه صدقه فطر څنګه کوي؟ ابه دا هغه د خپل حساب لګي، ابه د خپل صدقه فطر حساب د سعودي لګي د دې باندې لګي
د سعودي به لګي په خپل ریال کې خپل حساب لګي نو صدقه فطر به ورکوي. د قرانګي د بچی دي د بالغانو بچی سرسایه په پلار نشته هغه ورکوي داغي په اجازت نو ورکول شي اجازت پته غواړي. د خځې سرسایه په خاون نشته هغه ورکوي نو اجازت ته غواړي چې سرسایه ورکو. د خاون سرسایه په خځه نشته هغه خځه وته وي چې زبستا سرسایه ورکم او دی وته اجازت کی وکیل کی نو بیا ورکول شي. خدا نابالغ بچو سرسایه دا به د پلار ورکوي. اوس دې په سعودي کې د ټیک د دې خو خپل سرسایه د سعودي ورکوي د سعودي پر ریال به ورکوي الته به غریب له ورکوي او که الته نه ورکوي الته وته غریب نه ملاويږي نو پاکستان کې ورکول شي. خو حساب بدا غزي د دې ځای باندې د سعودي او چې کم نابالغ بچی دي د دې سرسایه بد کم دی بچی خو د پاکستان کې دي نو بچی د پلار تابع دي نو مور خو تابع نه دي نو پلار یې سعودي کې دي نو بچی به د سعودي حسابي. اگر چې گنجائش پکشته راځي دویم ټکی وا گنجائش په دې توبه گنجائش په توبه سو پلار په سعودي کې دي نو دا بچی د چا تابع دي بچی خو خپل نه ورکي د بچو حق په پلار دی په پلار ورنکړه د بچو غاړه نه بنديږي د پلار غاړه به بنديږي نو بچی د پلار تابع دي نو چې پلار خپل حساب د ریال په شکل کې ورکي د سعودي نو د بچو هم د ریال په شکل کې ورکي د نابالغ بچو دا ذهن کې واچوي. البته یو خبره د تاسو ته کوم دی کې بس تاسو ټول مشکلات ختم جو په سنت او عمل مو شي نغدي پیسې مو ورکول شي نو نغدي ورکول شي ګوره دا نه چې نشي ورکول او به تر دا چې جنس ورکا ګورز بار ملکونو والا ته مسله اسانه شو جنس ورکا جنس معنا او کم 2 کیلو وړه یا غنم ورکا اوس کو سعودي کې دا ورکا کدلته ورکا د ماشوم په سر هم دغه په کم 2 کیلو وړه دي که سعودي کې ورکا کدلته ورکا بس وړه ورکا عدالت ورکول شي ته ورکول شي جنس ورکا خبر خلاص ده بلکې دې وړه مو ورکا وړه ارزان دي د رجو قیمت لګوي زماره د رجو لګوي چې غریب ته څه فائدہ خورسي کنه روجي پسود الکا کیلو نره روجي 150 نو 150 3 کیلو پسو شوي تاسو باندې دي حساب کوم حاجی چلو نیم سوا او د نیمه 75 شوي نو 100 شوي لکا 525 1520 روپے د روجو په حساب کې دغه ورکه چې د غریب کار پیو شي دلیل هغه زمانہ کې د اورو د پاوکم 2 کیلو اورو د یدرینه په لوروجو د قیمت یو اوس خو فرق راغی نو د مو علماوی هغه شی ورکه چې انفال المساکین چې مسکین ته څه فائدہ ای 100 روپے خو ماشوم چې سکول ته 100 روپے ادا کیږي ته خدای سره دا ټوکی کې تو ورکه بشیر جان لا 100 روپے و نه تراته و دا سه خو به ده ته الکه 100 روپے و نه دا د محمد نه وای بالکل الته به راتولی چې او داس او لا خیال ساته کټوپه در باندې و چې پړ کړي به بشیر جان په 100 روپے نشي راځي کوله خدای سره هغه کې نو ګوره د مارونو ورکه ها چې چا وس کیږي کم مالدارانی درینم کیلو رجواله دا یو کس په سر باندې غریبانو لور دا کومه په مالدار ده کنه یار په غریب خو نه ده کنه په غریب خو نه په مالدار ده نو سم کار به شي پر دې غریبانو نو سعودي او بار ته کم دوستان دي او وی هغه د جنس ورکه جنس او سروي کوړه ورکه هغه ته ډیر ارزان دي وړه په سعودي کې ارزان دي په کم ځکه وړه خدامه په خیال د درې مریالو شي هغه ورته ارزان دي او کجورل تکرانی دي روجل تکرانی دي نو چې کم شي ګران دي نو غاړه په علوم خلاصيږي دا وی زمونږ هم په خلاصيږي خو फायदा پدې کې چې مسکین ته फायदा ورسي نو جنس ته ورکی خبر خلاصه د خپل ځان د بار مسافر یادو د خپل ځان او د خپل نابالغ بچو جنس ته ورکی او د یو کس بسر او کما شوم د کلوي ما شوم دي او کپلارې دي او کم 2 کیلو وړه یا غنم یا 3.5 کیلو روجه یا ور بشه یا 3.5 کیلو کجوره دا دی ورکی ډیره خبشي ال تک غریبانان ویل ترې ورکی ډیره بهتره ده بار ملکی او کال ته غریب مسکین فقیر نه ملاويږي نو کوړ تر ټلیفونو کې خزه تا نور ته د ماره طرف نو د بچو طرف نه ورکه وکیلان دي کې دا سانه خبره شو دا صدقه فطر به ورکه د اختر د منځنه مخ کې غوري او کله اختر د منځنه مخ کې ورنکړه نو دا غاړه نخلاصي کې رستو به ورکه لیکن رستو کې سړي اورس حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ رسول الله مبارک لراغه بيد الله رسول ما نه خسر سایه یې رشوي وا ما خو د منځنه مخ کې نه ورکړي اوس مې مرایه ذات مرایه ډېر قیمتي وي حضور پاک مبارک ورته فرمایل حدیث دی ګوري وی اے عثمانہ وی تیا یوم رئی دے ذات کو وی کسل مرایانا ذات کے نو اغا ثواب دے نکی کم ثواب چې د اختر د مانځنه مخ کې پور کولو کې دا مهرباني وکړه دا صدقه فطر او سرسایه ورکه نو نه نیکوان وصول نه ورکه سرسایه رور کا غریب رور لور کول شي خور کا غریب خور لور کول شي رواره غریب دی ماما غریب دی ترور دا ترور بچی غریب دی ورکول شي خپلار لا نکلا نیالا مور لا نشي ورکول دا قرانګي خبره ته ورکه ده کنه خبره ته زما خبره کوي وره ده نو ټولې مسالې به حل
یو سړی دی چې هغه وسوله سرسایه ورکوي نشي ورکولی لور له ورکوي نشي ورکولی یو سړی دی زوی بار دی او هغه دی وایي چې زه د هغه بار دوی په ځای سرسایه دلته ورکوم د هغه نه به اجازت غواړي که هغه ورته وایي چې د ما سرسایه ورکړه بیا ورکولی شي که هغه ورته نه ویلې او ده ورکړه نو هسې ثواب یو شو سرسایه ونه شوه سرسایه چې په چا واجبه ده هغه ورکوي یا به هغه بل ته وایي چې د ما په ځای باندې سرسایه ورکوي نو هله به سرسایه ادا کېږي نو د مارونو د حضرت عثمان رضی الله عنه دا خبره مې درته وکړه دا خو د سرسایې خبره شوه اوس اخري یو خبره درته کوم ټولو ملګرو ته سرسایې متعلق به دغه مسایل تاسو مخکې مې اورېدلي دي او ما هم درته اوس بیان کړی دا یو خبره ذهن کې واچوي دې مخکې جمعه کې مې درته څه ویلي ما وی په د مسجد نبوي په منبر حضرت جبريل علیه السلام خیره کړې ده امین په حضور پاک ویلي یاد مو ده او سی ویلي دي چې په رمضان میاشت په چاراله او د هغه عبادتونو کې چې ځان په خدای وبخي نو خدای دې خدای هلاک رغبان پر رجل معنا خدای دې هلاک د دې خیرو لاندې را نشي موږ هغه عبادت نه کوي څوک به وایي چې ما هغه کړی نه دی کړی ما نه دی کړی تا نه دی کړی بل نه دی کړی موږ هغه عبادت کوي کولی نو موږ به یو کار کوو د اخر وخت کې الله ته به توبه وباسو معافي به وغواړو الله موږ به کسي الله موږ به سوته الله زمونږ له شیطان هم تاو دی نفس هم رانه تاو دی خواهشات هم رانه تاو دی الله ډېر بېکر دی دا د صحابو او د تابعینو نه هم تاو بابل شان خلکو موږ نه دي کړی موږ کوتاهي کړې ده دا نه وایو چې د عذر نشته موږ کوتاهي کړې ده الله موږ کوتاهي کړې ده پکار دا و چې موږ په دې کې پوره عبادت کړی وي پکار دا چې موږ په 3 ورځو کې په 2 ورځو کې د قرآن شریف ختم کړی پکار دا و چې مونږه نفلونه کړی وي پکار دا و چې مونږه غیبت نه وکړي پکار دا و چې مونږ دروغ نه ویلي پکار دا و چې مونږ چا سره چا تبت نه رسول په جبه او پلات خدا زمونږ نه شوي دي نو سبا کو توبه وباسو چې د خیرونه بچو جړا سره الله ته توبه وباسو دا به وایو یا الله زمونږ ته توبه ده نو په توبه باندې رب العالمین ډېر زیات خوشحالي په توبه باندې الله ډېر زیات خوشحاليږي لږ نه ډېر زیات په خوشحاليږي مالک ابن دینار رحمت الله علیه ډېر به بزرګ تیر شوی دی لوی بزرګ او داغه د بزرګي واقعات کتابونو کې شته خو وخت نشته ناغه نه چاته پوسو کو په خپل رشتہ دارو کې پیدا دومره لوی مقام چې تعالی خدای پاک درکو د دې څه صبر دی هغه وی زما یو وین لوا او ډېر زیاته مې خوخه وا بازار کې مې خوخه شونه وامه رشتہ ډېر خشته وخت کولې وخوخه مې وامه رشتہ دا غي نه خدای مالي او ماشوم لور راکړه الور د مور نه زیات خپل هغه لور به مې غېږ کې ډېر زیات ورته خوشحاله وم ما به منظم نه کوم ما به روجې هم نه نیولې ما به شراب هم څښل د دنیا چې څه ناروا وو هغه مې کولې دا ماشومه زما د غېږ کې وه زما به ډېره خوښه وه هر وخت به مې غېږ کې وه نو چې ما به شراب څښل نو دې ماشومې به دیکا ورکړه ګیلاس به رانه خوا غورځم بعضې ماشومو خیال دا ماشومه به زما په دې دغه کې غېږ کې وه نو چې ما به څه داسې د ګناه کار کو نو دې به ما له څپېړه راکړه حالانکې ډېره کوټینۍ ده بعضې ماشوم له خدای عقل او پوهه ورکړي ډېره زیاته مې خوښه وه دا ماشومه په 2 کالو کې عمر ته ورسېده سره پاسه دا مړه شوه چې مړه شوه وایي زما د زړه بیماري ورپسې ولګېده او دې ماشومې په داسې هم لکه د لیوني په شان انتهایي ورپسې زه خفه یم دې ماشومې پسې جاړم ورپسې او قبر له یم ځم واقعي ماشوم ته رب العالمین حضور پاک فرمایي د زړه میوه ویلې ثمرة الفؤاد د زړه میوه ماشومه مړه شوه ورپسې خفه یم ډېر زیاته وایي د 15 د شعبان د شب قدر شپه ده او د جمعې شپه ده او د ماسخوتن مونځ ما نه دی کړی ځکه ما خو تاسو ته وایي چې حالت مخکې بل شان ماسخوتن مونځ مې هم نه دی کړی او وده شوم وایي چې وده شوم اوس د قیامت میدان یې ده دې کې شپېلی وویلی شي او دا ځمکه شلېږي او د قبرونو نه خلک راوځي ځمکه شلېږي او خلک د قبرونو نه راوځي او منډې دي روان دي میدان ته د حساب کتاب او لوی هیبت دی او لوی غوغا ده او لوی شر شور دی او چغې چغې دي وی دم لاړم وایي چې د میدان ته لاړم او دا هیبت دی او دا خلک د دې قبرونو نه راوځي قرآن کې به الله فرمایي اذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون نو یې دې کې یو زیړ خامار دی اجدها ما پسې شوی خو سرخ غټ اجدها خامار دی تک زیړ او هیبتناک شکل دی او ما پسې شوی دی زه مخکې مو دا شرم دا خامار را پسې دی او یو سړی ولاړ دی د شکل نه ټپ ټیپ دی خو ډېر ښکلی دی ډېر ښایسته دی او تکې سپینې جامې اچولې دي او خوشبویي ترې روانه ده او نو ټپ ټیپ دی ښایسته شکل یې دی مخ شکل جامې ښایسته خوشبویي نو دې سړي له ما ورمنډه کړې ما ویې د خدای بنده ما بچ که دا خامار را پسې دی وایي هر سړی ما ته وایي چې ملګري زه تا نه شم بچ کولی زما طاقت کم دی په دې خامار مې وس نه رسېږي د دې ډېر زیات طاقت دی او ډېر مضبوط طاقت دی
دنه دا نشم بچ کولی. خو داسې وکړه چې مخامخ دې محل ته ورشه، دې کې د مسلمانانو امانتونه پراته دي، کیدای شي تا ته پکې داسې امانت میلو شي چې د هغې د وجې ته نه دې ښامار نه بچ شي. وی د لاړم هغه قلا له، وی چې قلا له ورغلم د قلا په غټو دروازو باندې پردې وې ځان لیده. وی چې زه ورنږدې شوم ما چغه کړه چې که زما امانت دی کي د خدای خاطر وکړې ما له خپل امانت راکړې، ګټه اجدها راپسې د خوري مې. وی دې کې پردې کولو شو، وی چې پردې کولو شو زه ور دننه شوم نو پکې دننه سوړي دي، غارونه دي، په هغې نورې پردې دي او د ریخمو خشته پردې پې وې ځان مې څوک شته نه. ورننه وتم قلا ته، ما وی ای خلکه که دننه څوک یو زما امانت چا سري ما له راکړې، ماله کې دا و چې یا به کوتکي یا به تورۍ یا به بل څه دو پې داسې امانت پې مهرباني وکړې ما له راکړې. دا اجدها راپسې ده ډېره خطرناکه ده، طاقت یې نه لرم چې د دې اجدها نه ده بچ شه. وی هغه چې دا اواز مې څنګه وکړو نو وی په دې کې د دې نه خلک راووتل، د سورو ماشومان راووتل، واړه واړه. وی چې راووتل دا ماشومان ټولو او ما اوس وکتل د ماغه ماشومه لور هم پکې ده او دې اجدها پسې رامنډه کړې او چغې په دې اجدها جوړې کړې. وی اجدها رانه لاړه وتښتېد. وی هغه ماشومه لور راله او ما سره په دې غېږ کې کېناسته. وی ما ورته وی چې بچې ته دلته څه کوې؟ وی راته وی چې بابا زه ستا امانت یم کنې، ځکه خو رسول الله مبارک فرمایي چې د چا ماشوم هلکې جینۍ مړ شي او دی پې صبر وکړي نو خدای پاک به جنت ورکړي. زه ستا امانت یم کنې او ته مې ګوره بچ کړې که نه. وی زه اوس هغه ماشومې ته وایم چې زه دې بچ کړم او وی ما وی چې هلته بوډا سړي خو زه بچ نه کړی شوم او دا خامار او دا کوم ځای نه وی دا ماشومه ما ته وی چې دا خامار بابا ستا بد عمل دی او ښه دې سروپ کړی دی، بد عمل کې نو دا خامار به دې جوړېږي او ښه دې مضبوط سروپ کړی دی چې څومره بد عمل کې دا به سربېږي او دا به د په قبر کې تا ته ناست دی تیار او دا تا ته په آخرت کې هم تیار ناست دی. او دا بوډا سړی چې تا ولیده ښکلي شکل والا ستا نیک عمل دی خو تا ډېر کمزورې کړی عمل دې نه دی کړی، تا د دې خامار نه نشي بچ کولی، دا نیکي دی د دې ګناه نه او د بد عمل نه نشي بچ کولی. ډېر کمزورې ته خو پېوله دی خو بچ یې نه کړی شوې او ما دله سپارښت وکړو. وی بیا ما ته دا خپله لور څه وایي؟ وی ما ته د قرآن شریف یو آیت ووایي الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله. واه مسلمان للا هغه وخت نه دی راغلی چې د الله د ذکر د وجې نه د ده په زړه کې د خدای پاک عظمت او لویي راشي او یره راشي. وی ما چې بچې ته خو ماشومه مړه شوې تا له قرآن درځي؟ وی او بابا مونږ قرآن زده کړی دی، ستاسو نه مونږ له قرآن راځي. بابا توبه وباسه توبه وباسه که دې خامان نه چې بچ کړی دی. وی راویښ شم چې راویښ شم لاړم او توبه مې وایسته. نو مالک ابن دینار وایي چې دا لویه مرتبه ما له خدای د ولایت را کړې ده، دا د هغې د خوب د ماشومې لور د تلقین د توبې د وجې نه چې ما ته توبه وښوله او ما توبه وایستله. یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبة نصوحا، خدای اخلاص توبه وباسه. داسې نه پښتانه وایي توبه توبه ده بد او چې څوک نه نو بیا حمله په بد توبه 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 د ګناه نه توبه د مالک په نسوه توبه توبه او ټماټر چې خرڅوي نو څښا پې لاندې او غټ پې د پاسه توبه 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 د ګناه نه زما توبه ده او ته لکې بیا ډز دې ورکړي پردی حق جاوې توبه 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 استغفار تسبیح هم در سره دی، تسبیح دې پاړولو واړه یې کړې دومره تسبیح اړی چې په مګلو دې واړه یې کړې او هلته کې چې بیا پولې ته ودرېږي نو پردی له ډز ورکړي. دا توبه ده، دا توبه نه ده. ګناه به توبه څه ته وایي؟ ګناه به پرېږدې او چې دې کړي ده وایي خدای معافي غواړم او آینده له به قصد کوې چې بیا به نه کوم. صبح در کف توبه برلم دل پر از ذوقی گناه معصیت را خند می آیت به استغفار ما. وی تسبیح په لاس کې دی په خولې توبه توبه او ډکې ګناه. وی شیطان نور مخاندي او خوشحالي چې زخم یې غر کړی. اوس الله په توبه خوشحالېږي. ګورې ښه توبه به الله توبه سي. توبه کې عاجزي ده که نه او د خدای لویي ده چې دی یا الله معاف مې کې نو ما ځان عاجزه کړه کنه او الله مې قادر وګڼه چې خدای ته قادر یې زما په نیمو باندې لکه دې که نه دی هر وخت موږ رانیوي شي د الله د وحدانیت او د الله د توحید او الله د یووالي مضبوط یقین په خپل کې وساتئ چې هر څه خیر او شر د الله په قبضه قدرت کې دي. ما له خیر راکولی شي هېڅوک رکاوټ نشي جوړېدی او ما نه صرف او صرف رب العالمین شر دفع کولی شي بل څوک نشي دفع کولی. بل سړی ما نه شر دفع کوي نو الله ولا طاقت ورکوي الله ولا پړکې ور واچوي. زمانو حضور پاک فرمایي یو اوږد حدیث دی
بخاری کې نه دی، په نورو کتابونو کې هم دی. زه به اعلان ته مختصر کما. یو سړی یو صحرا کې روان دی، یو اس سره دی، په اس د خوراک هم دی، سامان او وبم دي ارسه په پراته دي، او دی په یو لوی صحرا ده د ویه مهلک لري، خطرناک صحرا ده، ځنګل دی، او دی الته وده شو چې وده شو را پاسې قسینو دې سړي خو مرګ ولید. او خدای پاکه اس شو، دې خوا منډې اخوا منډې، دې خوا منډې اخوا منډې، او اسې راګیر نه کاستې لاړو تښتې، او په خوراک سکا کې ټول په اس پاسه پراته دي، ارسه پراته دي. نو دی وی خدای دلته خو صوبم نشته، خو په اس پراته ولاړ، خوراک هم نشته، په اس پراته ولاړ، او د صحرا نه وتیم نشم، دا خو خطرناک صحرا ځنګل دی، دې سره به څه کوم؟ دې منډې وایي لوګم پرې راشي او تندم پرې راشي، خپل دی له واپس راشي چې دلته به کښېنم، بس صبر نه وکړي. هلته دې سملې وده شي، چې وده شي سترګې راوغړي، اسې خوا کې ولاړ، واه واه، اس ته چې وګورې اوبه پې پرتې دي، خوراک هم پې پروت دی، پوره شی ته کم نه دی، جون وطن میلاو شي. دې دومره خوشحاله شي چې د خوشحالۍ نه یې خوله تېروځي. دی وایي یا خدایه ته مې بندې او زه دې رب یم. خطا شي په دې خدای سړی نه دی چې انسان دې خطا شي. رسول الله مبارک فرمایي دونه خوشحالي، دا د خوشحالۍ اظهار دی چې خدای ته مې بنده او زه دې رب یم، دونه خوشحالي. نو دا سړی چې په دې اس موندلو څونه خوشحالېږي، وایي الله پاک د مسلمان په توبه ردې نه زیات خوشحالېږي. یاره لوی ارحم الراحمین دی زمارونو، مونږ وله ګناه کوو، دی بیا مونږ معاف کوي. مونږ وله ګناه کوو، غیبت، دروغ، کمې زیاتې، پردې حق وهل، د هر څه کوو، بیا هم رزق راکوي، بیا هم ډوډۍ راکوي، بیا هم سترګې راکړې دي، بیا هم پوزه راکړې ده، بیا هم ښکلی شکل راکړی دی، بیا هم بچي راکوي، بیا هم عزت راکوي. رښتیا ووایه، قسم په خدای که دونه مور په بچي مهربان دی، قسم دې که دومره پلار په خپل بچي مهربان دی، قسم دې که دومره مشر په خپل کشر مهربان دی، څومره چې زموږ رک په موږ مهربان دی. موږ له څه نه دي راکړي، موږ یې خوشحاله کړي یو، خو موږ خوشحاله نه کړو. موږ له روغ صحت راکړی دی، موږ له بچي راکړي دي، موږ له ښکلی ژوند راکړی دی، او موږ له هر څه پرېږده او پیسه کمه ډېره، موږ له مسلمانۍ او ایمان راکړی، موږ له ښکلی مبارک پیغمبر راکړی دی، موږ له عظیم قرآن غوندې د نصیحت نه ډک کتاب راکړی دی، لیکن موږ دغه خدای یاد نه کړه، موږ ورته شا کړه. د زړه د اخلاص نه به خپل رب ته توبه وباسو، استغفار وایه او توبه وباسو، او دا څو ورځې پاتې روزانه یو ځل صلات تسبیح وکړئ انشاءالله، او درود شریف ووایئ او ذکرونه وکړئ، الله نه معافي غواړئ. د ژوند او د مرګ ورېرونو هېڅ پته نه لګي چې مرګ راله کله راځي، چې داسې وخت کې مرګ راشي چې موږ خپل رب د موږ نه خوشحاله یي، چې داسې وخت کې موږ له مرګ را نه شي چې خپل رب زموږ نه خفه. دا سوال ورسره کوئ، ما غریب ګناهګار ډم کوئ او ځان هم کوئ، وایي خدایه هغه وخت موږ له مرګ راولې چې ته رانه خوشحاله یې، او چې کم وخت ته رانه خفه یې، نو خدایه هغه وخت زموږ نه ساه مه اخله رب. دا به کوئ انشاءالله ولدي، او شکر به ادا کوئ انشاءالله ولدي، کوو به انشاءالله. نو دا څو خبرې مې ستاسو خدمت کې عرض کړې. دعا وکړئ یا الله په دې چټونو کې چې چا دعاګانې غوښتې دي، یا الله دعاګانې وله قبولې کړي. یا الله د رمضان دا روژې خدای چې مونږ کمې ونیولې ته قبولې کړي. الله که دې کې مونږ غیبتونه کړي، چاته په ژبه لا ضرر رسولي، دروغونه مېلي ته مونږ هم وبخې، هغې هم وبخې، او خدایه ته زموږ ګناهونه معاف کړې. تا ته م لاس نیولې دي خدایه، تا په خپله فرمایلي چې ما ته توبه وباسئ، او ما نه وغواړئ. یا الله مونږ نه غواړو، مونږ تا ته توبه وباسو. الله زموږ ګناهونه معاف کړې، الله زموږ ګناهونه معاف کړې، الله مونږ لا توبې توفیق راکړې. الله دا وروسته ورځې چې کومې را روانې د رمضان دا را باندې په خیر او په عافیت او په رجوع په عبادتونو باندې تېرې کړې. یا الله چې کوم معتکفین دي اعتکافونه په خیر سره ورسئ او ته اعتکافونه قبول کړې. یا الله چې د چا بچي دي ته ول اولاد ورکړې، که د چا نارینه اولاد دي نارینه اولاد یې نصیب کړې، چاته څه پریشانۍ وي پریشانۍ په خوشحالو بدل کړې، چاته څه ټینشنونه په خیر او په خوشحالو بدل کړې. الله ته زموږ د راضي شي خدایه، خدایه زموږ توبې قبول کړې.